عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د ټولو نه په آخره کې چې به کم جهنمی د جهنم نه روزي او جنت ته بځي اک سړی ز پیژنم. رجل یخرج منها زحفا، هغه سړی به وي چې هغه د جهنم نه به روزي او جنت ته بځي، نو د راوتو کیفیت پیسوي په خړپوسو باندې به جهنم نه روزي. اماشوم چې هغه ابتدایي ګرځیدل ازده کی او ځان پسې د وروستو ایسه پزمکه راکاږي او روان وي، دغه ته ویل کېږي زحفا. المشي علی الاست، ځان پسې وروستو ایسه راخکل پزمکه باندې او روان وي. یو روایت کې دی حبون، خړپوسو ته ویل کېږي ماشوم چې په خړپوسو باندې روان وي. نو دغه اخیری جهنمی چې کله د جهنم نه روزي او جنت ته ځي، نو دا په خړپوسو باندې د جهنم د گیټ نه روزي. دلته علماء یو نقطه لیکلې ده چې په خپو باندې ولې ناراضي، چې دا بزان پسې وروسته یې سر راکاږي او روان بوي، نو په خپو باندې د راشي کنه. علماء لیکلي دي چې د په جهنم کې دومره سزاګانې خوړلې وي چې په خپو باندې د تلو طاقت په نه لري. د ډېرې سزا په وجه باندې به ګرځېدل نشي کولی، د دې وجې نه په خړپوسو روان یو دا که ځای نه بوځي او جنت ته به ځي. الله دې مونږ ټولو ته امان نصیب کړي. نو دغه سړي ته به فیقال له حکم به وشي انطلق فادخل الجنة، ځه او جنت ته داخل شه. قال فيذهب ليدخل الجنة، اب روان شي جنت ته به داخليږي. چې کله د جنت ګیټ لورسي فیجد الناس قد اخذوا المنازل، نو جنت کې بس خلک ویني چې هغه په خپل ټکانو باندې قبضه کړي. هر جنتی په خپل محل کې او په خپل کور کې بوي، نو دا بالته سه رش غوندې محسوس کی او دا به محسوسه کی چې یاره جنت خوډک ته زما زه خو پکې نشتا. فيرجع، دا برا واپس شي. فيقول يا ربي، عرض بکې زما ربا، قد اخذ الناس المنازل، ټول خلکو خپل کورونه او محلات نیولې دي، زما ځای خو پکې نشته، زه څه وکړم؟ فیقال له، دته به حکم الهي وشي اتذكر الزمان الذي كنت فيه، ایتا ته هغه زمانہ یاد ده کومه چې ته دنیا کې تیر کړې وه، هغه وخت ته یاد دی؟ ويقول نعم، او جی یاد دی. د دې جملې محدثینو دو مطلب لیکلي دي. یعنی دا چې حکم وشي چې آیا تا د دنیا هغه اوقات یاد دي، یعنی د دنیا او د دنیا وسعتونه کو درته یاد نی، نو را یاد کا چې هغه اوه بر اعظمه د ازمکه او اسمانونه، د غرونه او د سمندرونو او د لوی نظام څومره وسعت په دنیا کې، نو تا هغه یاد دي چې دا وی اوج یاد دي. نو حکم بکیږي چې یاد ساته د دغه وسعت نه لسن د زیات وسعت والا جنت په تعالی در کوم. یو دا مطلب شو. دویم مطلب دا چې اے بندا، تا د دنیا هغه اوقات یادېږي، د دنیا کې چې وګورې څومره هم غټ مجلس وي، غټ محل وي، خو چې پای کې چند افراد زیات ور داخل شي، نو هغه ډخ کاری د رش په وجه معنی کې زینه محسوسیږي چې ماته په کې زې ملو شي. نو آیا چې تا بدی جنت باندې د دنیا ګمان وکړو، څنګه چې دنیا ډک شي، یو محل ډک شي او الته تنگواله محسوس شي، نو په جنت تم دا ګمان وکړو جنت نه ډکیږي. ها څنګه چې جهنم نه ډکیږي. جهنم تبا رب ذوالجلال حکم کوي یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جهنم تبا حکم کوي چې آیا ته ډک شوي، چې کله ټول جهنميان جهنم ته ورواچي ډک شوي ته او هل من مزید، نور شته نورم راواچي. نو څنګه چې جهنم نه ډکیږي،
دک شان جنت هم نه ډکیږي. او بیا د جنت د وسعت مثالونه هو قران کریم کې شته کنه. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، حکم دې د یو بل نه مخکې شي د الله د بخشش او مغفرت طرف ته د غونډونه او د یو بل نه مخکېوالی وکړي. وجنة عرضها كعرض السماء، او هغه جنت ته چې داغه چوړی د زمکه او د اسمان په مابین کې چې څومره فاصله ده دومره خو داغه چوړی ده. اوس د زمکه او د اسمان په مابین کې څومره فاصله ده دا زمونږ استاد عقل نه راخلي. او صرف یو مثال دی د دین هم زیات الله رب العزت جنت لوی پیدا کړی دی. نو ته وایي چې تاسو د دنیا غا اوقات یاد شي فیقول نعم، دا وایي چې اوجیات شي. قال فیقال له تمنى، دغه بنده ته ویل شي چې څه خواهش ته د خواهش وکا فضل دې سدي. قال فيتمنى، دا به د زله خواهش الله ته پیش کی. نو الله رب العزت د طرف نه بده ته ویل شي فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، دا تا چې کم خواهش وکړو دغه خواهش مطابق هم تا ته هر څه درکړی شو، او دا کم خواهش چې کړی د دې په لس چند هم زیات تا ته درکړی شو. الله اکبر. نو دې بنده خو په جهنم کې وخت تیر کړی دی، سزاګانې خوړلې دي. نو د لپاره دومره لوی خوشخبری او دومره لوی محلات د ورکړې خوشخبری وته وشوه چې به د خواهش نه هم لسند زیات پتا ته ملاويږي. ته دا خبر عجیب غون تخکار شي. دا عرض بکای اتسخروا بي وانت الملك، الله تما بس خندا کې حالان کې ته بادشاہي ته د خندا نه پاک یې. دا به د خپل ګمان مطابق دا لګي، یعنی څنګه کېدی شي چې زما اون د ګناګار سړی ته زما د خواهش نه لسند اضافه ملو شي. نو چې کله دا خبره وکړي نو صحابي فرمایي فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدلو چې کله دا خبره فرمایله ضحك نبی علیہ السلام په خندا شو حتی بدت نواجزه، در دې چې د نبی علیہ السلام غاښونه مبارک کار شو. وګوره دې حدیث نه ضحك ثابت شو.